السلام علیکم مرګرو. نن به سره یو بل ویډیو ډېر امپورټنت ویډیو شاملوم. ویډیو د وس نه ځان سره سیف کړئ چېرته ګډه وډه نه شي او ویډیو ډېره اهم ده. کوشش وکړئ چې ټول ملګري ویډیو ځان سره سیف کړئ. ویډیو د زموږ د نن د ویټامین ډي د کمي په حواله سره چې ویټامین ډي کمی زموږ په وجود کې راشي نو څه جلوه کېږي. لول موږ وپېژنو چې ویټامین ډي څه شی دی. ویټامین ډي زموږ سره ویټامین ډي زموږ سره پیټ سالبل ویټامین دی چې دا زمونږ دپاره زمونږ مینټین کوي زمونږ هډوکي زمونږ غاښونه یا زمونږ چې کوم امیون سیسټم دی نو دا په هغې کې زمونږ دپاره فایده کوي یا رول پلی کوي ډېر زیات. دا زمونږ سره برین او زمونږ نروس سیسټم چې کوم دی نو دا هم کنټرول ساتي مینټین ساتي. دا زمونږ د وجود سره مدد کوي چې کله زمونږ د وجود نه د کیلشیم او فاسفورس په ابزارب کولو کې هم زمونږ د وجود سره مدد کوي او مرسته کوي چې کله زمونږ په وجود کې کیلشیم او فاسفورس ابزارب کېږي زمونږ د خوراک نه. موږ به ویټامین ډي د کم ځای نه حاصلوو. زموږ سره به ویټامین ډي د کم ځای نه حاصلېږي. نو زموږ سره ټول نه مخکې ویټامین ډي د سن لایټ نه چې کوم دی ډېر زیات امپورټنټ دی. خصوصي توګه چې کله سهار کې نور راخیږي او مازدیګر کې نور پرېوته ولوي دغه سن لایټ ته پکار ده چې موږ خپل باډي لږ ایکسپوزډ کړو یا خپل دغه ټایم کې موږ لږ په نور باندې پاتې شو نو زموږ وجود به ویټامین ډي ابزارپشن نیچرل سورسز اف ویټامین ډي ابزارپشن چې کوم دی نه به موږ ته د سن لایټ نه کېږي. په خوراکونو کې به زموږ سره چې کوم فیټي فش وي د هغې د فش لیور آیل نه به موږ ته میلاویږي ویټامین ډي یا چې کوم ډیری پروډکټ وي د هغې نه یا د انډې نه چې کوم انډې دي چکن انډې وي یا د چرګانو انډې چې کومې دي هغې نه هم موږ ته میلاویدی شي ویټامین ډي. چې کله موږ ته ویټامین ډي کمی راشي ویټامین ډي ډیفیشنټ شو موږ نو موږ ته به څه چل کېږي ماشومانو کې ریکټس کېږي هډوکي کږېدل کېږي پلیو کې اسټیمولایشیا ورته ویلی شي یا چې کوم نن اسټیمولایشیا به کېږي یا اسټیوپروسس چې کوم دی نو دا به پلیو کې کېږي اسټیمولایشیا یا اسټیوپروسس. علامات په یو څو علامات دي چې زموږ په هډوکي باندې به درد راځي او د پټو یا د مسلز کمزورتیا به راته راځي. زموږ د صحت لپاره څه فایده ورکوي زموږ د صحت لپاره چې کومه فایده ورکوي زموږ هډوکو لا سپورټ ورکوي او کیلشیم هم زموږ په وجود کې ابزارف کوي یعنی جذب کوي. په میډیسن کې به د هومیوپیتھک په میډیسن کې به موږ ته ویټامین ډي د څه نه میلاویږي. ویټامین ډي به موږ ته د هومیوپیتھک ویټامین ډي به موږ ته په میډیسن کې څنګه میلاویږي. په میډیسن کې په د هومیوپیتھک یو میډیسن درته ښیم چې کوم د سول په نوم باندې SOL په سکرین برته ښکاري سول به په 200 کې راواخلئ او په هفته کې 2 یا 3 خوراکه به صرف د دې نه 5 قطرې خورئ. انشاءالله چې کومو خلکو ته د ویټامین ډي ډیفیشنسي ده د سن لایټ نه یا د ایګ نه یا د فش نه موږ خپل ریسورسز یا خپل ضرورت نشو پوره کولی د ویټامین ډي نو سول میډیسن دا د هغې خلکو لپاره دی چې کومو خلکو ته ډېر زیات سویرلی ډیفیشنسي وي. تاسو د هومیوپیتھک میډیسن سول په 200 کې راواخلئ 5 قطرې تاسو 3 ټایمه استعمالولی شئ انشاءالله ډېره زیاته فایده به ورته درکړي.